وغوښتل چې زه په هغوی باندې دا غم او دا درد بیا راتازه کړم. دې ما به له ځان په هغه وخت باندې رسولی و. دنیا کې څومره ډېر غم دی. ما په خپلو لاسونو باندې 4 لاشه راوښکلي دي او 3 ترېنه ژوندي راوښکلي دي. ډېر کم دی چې څوک په دې باندې خفه شوي دي او څوک ډېر درد ته خپل درد وایي او څوک چې د زړه نه پرې خفه شوي دي، نو زه هغه ټولو وروڼو ته وایم، ټولو مشرانو کشرانو ته، وزیر اعلی، وزیر اعظم، MPS ته، بلکې ټولو وروڼو ته زه دا درخواست کوم چې تاسو دوی سره چې څه د وسه کېږي لږ شانتې مدد دوی سره وکړئ چې دا کوم زخمیان دي د هغوی علاج وشي او هغوی د خدای پاک نوې زندګي ورکړي، هغوی خدای پاک بچ کړي. خو ډېر کم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. ډېرو عزتمنو کتونکو، تاسو ګورئ عوام لټون چینل او زه یم ستاسو کوربه علي عباس یوسف صاحب. یو ځل بیا مې تاسو له یو دا شانتې د درد او د غم نه ډکه یو داستان راوړی دی چې یقینا دا درد نه د چا نه برداشت شوی دی او یقینا ډېرو کسانو ته پته ده او چې څوک یې واوري نو د هغوی نه به برداشت نه شي. زما به ډېرو وروڼو ته، ډېرو خویندو ته، ډېرو مشرانو کشرانو ته به دا اندازه وي چې په مرغوز محله بدرخیل کې چې زمونږ خوږ وطن دی، زمونږ د ګل په شان دی کلی دی، مونږ پرې ملاتړ کوو، مونږ پرې فخر کوو چې دلته کې یو په کرایه کور کې یو غریبانان، یو ډېر غریبه کورنۍ اوسېده، هغوی ژوند کوو چې په هغوی باندې د کور د کمرې چت راپرېوتی دی او په هغوی کې 4 کسان شهیدان شوي دي او 3 زخمیان دي. د دا شانتې درد او د دا شانتې واقعونه د داسې ناکار اواز نه د رب ذوالجلال چې مخ په ځمکه باندې کوم مسلمانان هم ژوند تېروي، څوک هم زندګي تېروي، هغوی د دین خدای پاک وساتي. خو زه وایم چې دا شانتې درد نه دی الله پاک کافران هم وساتي، ځکه چې دا درد ډېر زیات ناکار دی، دا غم ډېر زیات ناکار دی چې د یو کوره 4 جنازې ځي چې په هغې کې څوک ژوندي او څوک یې د کور دي، نو د هغوی په زړه باندې به څه تېرېږي خدای راستي د هغوی زړه نه به یو الله خبرې. قدرمنو، ما ته ډېرو زیاتو وروڼو ووي، ډېرو ملګرو ووي، زه د هغوی ډېره زیاته مننه کوم، ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی ما له لږ غوندې ټایم راکړو، ما ته دا وینا وکړه چې یاره ته دې غریبو سره راشه او د دوی نه انټرویو واله. ما سوچ کوو، ما ویل زه ورسره ځم، خو بیا یو چینل والا راغلی او اباسین نیوز والا زموږ ملګري دي، هغوی خپله انټرویو واخیسته. خو چونکې زه به ولهم تللی وم، ما ورته هم انټرویو اخیستی وه، ځکه چې زما کوشش، زما منډه تاړه همدغه ده، زما دغه یو میشن دی چې زه د غریبو خدمت وکړم او د غریب اواز راوچت کړم. ما ولهم ځان رسو، خو زه د هر څه نه خبر یم، که زه ناخبره وم نو زه به ورسره هم تللی وم، ما ورته هم انټرویو اخیستې وه چې دا څنګه چل شو، خو زه د هر څه نه خبر یم. تقریبا 3 ورځې مخکې زه په لاره باندې را روان وم، په روډ باندې، او ماسخوتن د مزونو ټیمو او زما نه تقریبا د 4 سکنډو مخکې خبره وه چې زه دلته کې را روان وم او دا کور دیوال او چت دلته کې و، چې زه دلته له راورسېدم دا چت راپرېوت. که زه چېرې یا دا چت لو غونډه کلیئر شوی یا زه یو 3 سکنډه مخکې وینم، زه به یې لاندې کولم. خو رب ذوالجلال مرګ او ژوند د الله په لاسو کې د رب ذوالجلال دی نه موږ ساتلو، او هغه کوم چې وفات شو نو هغوی شهیدان دي، هغوی له د رب ذوالجلال په آخرت کې اعلی مقام ورکړي، او چې کوم ژوندي دي هغوی ته د خدای پاک صبر ورکړي. زما وروڼو چې څنګه زما نه مخکې دا دیوال او دا چت راپرېوتو
په هغه عین موقع کې زه لومړنی وم چې زه رالم او چغې شوې چغو سره یو هلک و چې هغه راواړېد کور ته واړېد او ګیټ یې کلاو کړو او مونږ منډه کړه چې یو بابا سر ښکارېده چې کوم زمونږ مشر و بچ شوی دی الله پاک ته ښه ساتي الله پاک ته ولې صبر ورکړي چې هغه چغې وولې نو لومړنی یې نه مونږ هغه راوباسو ما ورته نور څوک دي وایي نور پکې زما بچي یو ټول دي کور والا بهرحال بیا یو زنانه هم چغې وهلې چې هغه تیارنې او بل دا خارې پرتې وې مونږ وی چې اوس مونږ څوک وو تیاره هم وه بیا ورو خلک راغونډ شو مونږ په لاسونو باندې لګیا شو کونجونه مو کول چې هغه زنانه هم ورخپل هغه لږه زخمي شوې وه او الله پاک بچ کړې وه هغې سره د خپل ځان غم نه وکړي اولاد دومره خوږ دی سر خوړلی چې هغې وې ما له خپل بچي زما بچي څه شو کله چې مونږ ګرځېدو نو یو وړه همسایي کړه چې هغه مونږ راوښکله نو هغه هم وفات شوې وه ما په خپلو لاسونو باندې 4 لاشه راوښکلي دي په خپلو لاسونو باندې ما 4 لاشه راوښکلي دي او 3 تنه ژوندي راوښکلي دي چې چا مونږ سره په دې درد کې او په دې غم کې منډه تړله ولیده نو زه خو هغوی له شاباسۍ ورکوم او هغوی ته د خدای پاک ته دې اجر میلاو کړي سره زمونږ بهرحال یو قیامت و قیامت څه ته ویلی شي دا ورځ د دی باندې د قیامت نه کمه نه وه قدرمنو بیا ریسکیو والا هم رالل پولیسان هم رالل بیا کار شوی و زه اول دا چې کوم زما مخوریز خلک دي مخوریز وروڼه دي مشران دي کشران دي زه هغوی ته دا خواست کوم چې بیا به د وروستو مونږ منډې تړلې وولې زموږ مشران ول هم منډې تړلې وولې هغوی سره لږ غونډه کې امداد وشي ځکه چې ډېره زیاته غریبه کورنۍ ده چې کوم بچ شوي دي نو هغوی هم ډېر زیات زخمیان دي هغوی ته هم ډېر سخت امداد ضرورت دی د هغوی څه وس نه رسي غریبانان دي هغوی سره هم امداد کول غواړي نو هغوی دپاره چې کوم دی نو څلې غونډه کې پیسې را جمع شوي هم دي خو چې کوم بچ شوي دي نو هغوی هم ټول زخمیان دي هغوی ته د امداد ضرورت دی قدرمنو دا په مونږ باندې یو امتحان الله پاک راوست دا په مونږ باندې په دې دنیا کې یو ډېر غټ امتحان و دا راز په هر چا باندې راتلی شي دا په مونږ باندې هم راتلی شي دا په تاسو باندې هم راتلی شي دا په ټولو باندې راتلی شي خو رب ذوالجلال دې مخ په ځمکه باندې ټول مؤمنان مسلمانان د دا شانتې درد د دا شانتې اواز د دا شانتې غم نه وساتي دا الله پاک په مونږ باندې یو امتحان راوست په دی باندې چې دی زما په دې امتحان باندې صبر کولی شي او که نشي کولی او په مونږ باندې د خدمت امتحان راوسته چې زما دا بندګان دي ټول مسلمانان وروڼه دي چې دی سره زما دې غریبو سره څه منډه تړله وولی شي او که نه او دا الله پاک ښودل دې ټولې دنیا ته چې کوم کور والا خلک دي او هغوی ما بولي نو زه خاص هغوی ته دا وایم چې تاسو بلکل خفه کیږئ مه دا کوم چې وفات شو دا شهیدان دي د الله پاک بخښلي دي او دا الله پاکو د ټولې دنیا ته ښودل چې زه څوک غریب پیدا کړم نو هغوی ته ولې سپک مه ګورئ هغوی ته سپک بلکل مه ګورئ ځکه دا به ما په ټولو پروګرامونو کې وی چې غریب ته سپک مه ګورئ هغه الله پاک د ټولې دنیا ته په مخامخ باندې سامړه کړل پروف یې کړل ورته چې غریب له ما څومره عزت ورکړی دی قسم مې د په رب ذوالجلالي چې دا شانتې درنه جنازه تاسو ته به په دې سکرین باندې ښکاري هم تاسو به صحیح کړي دا شانتې درنه جنازه د خانانو د نوابانو هم دي چې په هغې کې ټوله دنیا هغې له راغلې وه دا ولې عزت ورکولو والا یو رب ذوالجلال دی چې الله پاک چاته عزت ورکوي منم چې غریبانانو په ژوندونې ورسره چا مدد نه کو چې کله وفات شو نو بیا له خلکو منډې تړلې وولې په هغوی باندې دا وخت راغلی نو زه خپلو مشرانو ته وایم چې دی له رب ذوالجلال څومره غټ مقام ورکړو دی له الله پاک څومره دوی شان ورکړو دا الله پاک زموږ د خلکو ته ښایي چې په غریبو او په مالدار کې ګورې هېڅ فرق نشته داسې درنه جنازه د خانانو د نوابانو د مالدارو زه هم زموږ د وزیر اعلی وزیر اعظم به هم دا شانې درنه جنازه نه وي چې څنګه د دې غریبو وه دا ولې دا رب ذوالجلال زموږ د خلکو ته ښایي چې غریب او په مالدار کې ګورې هېڅ فرق نشته
دا په موږ باندې یو امتحان و په موږ باندې د خدمت امتحان راغلی او په دوی باندې د صبر امتحان. الله پاک دې زموږ د مشرانو د صبر ورکړي او زه د خپلو مشرانو ته دغه یو ریکویسټ کوم چې اوس خو سره خیر ډېرې زیاتې منډې تړلې وولې په ډېرې زیاتې منډې تړلې د دوی دپاره وولې زه د هغې ډېرې زیاته مننه کوم شکریه ادا کوم چې دې غریبانان دې منډې تړلې وولې دوی دپاره څه لږ امداد راغونډ هم شو. خو زه د خپلو مشرانو ته وایم چې تاسو راویښ شئ ستاسو د سترګو نه پټۍ لرې شي خو وخت تېري. اوس که دوی دپاره 5 کروړه روپۍ هم راجمع شي نو کفارې خو لاړې که نه د کفارو هېڅ قیمت نشته. زما وروڼو زه خپلو وروڼو ته وایم مشرانو ته که تاسو دوی سره مخکې نه امداد کړی او دوی سره لږ شانتې مدد کړی و نو د دوی د کچه کوټه به پخه شوې وه دوی باندې دا ورځ نه راتله. خیر دا خو د الله پاک د طرفه ده خو په دې کې زمونږ هم غلطي شته ولې مونږ ته نه ښکاري چې په دې محله کې زمونږ غریب دی دا یتیم دی دا مسکین دی دا بېبسه دی دا لاچاره دی مونږ د سره مدد وکړو مونږ د سره ښېګړه وکړو. هر سړی په خپل ځان دی که اوس سره ډېر مددونه وشي د هغې نه 4 لاشه لړل او ټولې زنانه وې او د هغې مین وجه دا وه چې بارانونو سره هغه کچه کوټه وه هغه نرمه شوې وه او دا دیوال چې راپرېوت کوټه کېناسته. زه ټولو وروڼو ته ټولو مشرانو ته صرف دا یو ریکویسټ کوم دا یو پیغام وله ورکوم چې زما نننی ویډیو صرف غرض او مقصد دغه دی. ما ته ډېر وروڼو وي چې هغې سره لړ شه خو زما زړه دا نه غوښتل چې زه په هغې باندې دا غم او دا درد بیا راتازه کړم. دې ما بولې ځان په هغه وخت باندې رسولی و خو زه د دې هر څه نه خبر یم خو زما نن دلته کې ناسته او زما دا لږې شانتې خبرې ورځ مبارکه ورځ ده د جمعې ورځ ده ناوخته دی د مونځ ټایم دی مونځ له به هم ځان رسوم خو زما دا یو څو خبرې صرف د هغو وروڼو لپاره دي چې چا د دوی خپل درد کړلی دی او دوی سره چې کوم دی نو منډه تړلو ولې ده زه د هغې هم ډېره زیاته مننه کوم خو هغو وروڼو ته زه خاصه نن راغلی یم نن ناشوی یم دلته کې زه د یو څو خبرې کوم چې څوک په دوی باندې خفه شوي دي او څوک دې درد ته خپل درد وایي او څوک چې د زړه نه پرې خفه شوي دي نو زه هغه ټولو وروڼو ته وایم ټولو مشرانو ته وزیر اعلی وزیر اعظم MPS ته بلکې ټولو وروڼو ته زه دا درخواست کوم چې تاسو دوی سره چې څه د وسه کېږي لږ شانتې مدد دوی سره وکړئ چې دا کوم زخمیان دي د هغوی علاج وشي او هغوی د خدای پاک نوې زندګي ورکړي هغوی خدای پاک بچ کړي. نو پلیز دا ویډیوز تاسو دومره شیر کړئ چې دا وایرل شي او دوی ته لږ شانتې دوی سره مدد وشي. والسلام خوشحال خان آباد سے علی عباس یوسف